نورو خلکو ته هم بیا دغه دعوت نه ورکوي، نورو خلکو ته هم د هغه والا حکم نه کوي، نه کوي به خامخا. ټیک دی که انسان کې یو عمل نشته دی خو بل انسان ته د نیک عمل والا دعوت ورکول پکار دی، د دې اثر به دا شي چې په خپله باندې به انسان دغه عمل شروع کړي، خو دا اثر خامخا لري. بزرګانو کې داسې بزرګان شته هغوی دا وي چې یاره موږ کوم عمل کې وګورو سستي دي موږ کې، نو هغه خبره موږ خلکو ته تذکره وکړو چې یاره دا کول پکار دی، فرض تهجد کول پکار دی، نفلونه کول پکار دی، ذکر اذکار کول پکار دی، قرآن کریم تلاوت پکار دی، استغفار، درود شریف وغیرہ وغیرہ. که کوم عمل کې موږ سستي وکړو نو هغه تذکره موږ خلکو سره وکړو، نو الله جل جلاله موږ ته خپله هم توفیق راکړي. نو دې وجې نه الله پاک فرمایي چې تاسو نورو خلکو ته د نیکي حکم کوو، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق او سچ دی، تاسو باندې ایمان راوړو او موږ څه مصلحت ته وجه ایمان نه راوړو، نورو خلکو ته د نیکي حکم کوو، خپل ځانونه مهر کړي دي. وانتم تتلون الکتاب، حالانکه تاسو کتاب تلاوت کوو او دا کتاب کې لیکل شوي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق او سچ دی او دا قرآن کریم حق او سچ دی. افلا تعقلون، تاسو حق نه لرو. واستعینوا بالصبر والصلاة، او مدد حاصل کو په صبر سره او په مونږ سره. صبر څه مطلب؟ حبس النفس علی ما تکره. صبر څه ته ویلی شي؟ صبر دې ته ویلی شي چې انسان باندې ناګوار حالات راشي، هغه کې انسان خپل ځان روکوټ کړي، جزا فضا نه خپل ځان کنټرول کړي او خپل ځان شکوا شکایت نه، جزا فضا نه او دین علاوه په نورو ګډو وډو نه انسان خپل ځان روکوټ کړي، کنټرول کړي. حبس النفس علی ما تکره، لکه الحمدلله اوس خو باران وشو، خو لیکن د ګرمي خو راغلي وه که نه، څومره ګرمي دی اوس الله طرف نه ګرمي دی، نو دې کې به انسان یا الله تعالی به دا ګرمي تا طرف نه دی، که سړه راغلو یا الله پاک که سړه تا طرف نه دی. انسان غواړي یا نه غواړي د دې ګرمي کېږي، انسان غواړي یا نه غواړي د دې وله سړه کېږي خامخا. نو دا ناګوار حالات انسان باندې رسي، نو په دغه ناګوار حالاتو کې به انسان صبر کوي. دغه رنګې انسان باندې کله تکلیف راشي، کله مصیبت، کله مشکل، کله څه حال، کله څه حال، کله غربت، کله بیماري، کله یو ازمایش، کله بل ازمایش، انسان ژوند دوه شونو نه لګیا تېرېږي. یا داسې حالات وي انسان باندې چې هغه د انسان طبیعت موافق وي، برابر وي، نو په دې حال کې شکر ادا کول پکار دی. یا الله پاکه شکر دی زموږ باندې د باران ورولو، یا الله پاکه شکر دی پکې لګېدلي ښه قرآن کریم درس ته ناست یو، د دې باندې الحمدلله وي. او کله کله تکلیف مصیبت مشکل راشي هغه ناګوار نو هغه کې انسان صبر کوي، صبر کوي. بیا صبر و تقریبا 18 قسمونه دي، خو بهرحال څه دي که په ټولو عام طور باندې موږ تاسو دا وایو چې یاره چا باندې غم راشي، فرض که څوک وفات شي، بیا موږ ورته وایو چې یاره صبر کوه، دا کوه، هغه کوه. نه نه، دا یو قسم دی، خو لیکن د صبر ولا نور هم ډېر زیات قسمونه دي. صبر فی العمل، صبر علی العمل، صبر عن العمل، او صبر بالله، صبر فی الله، صبر لله. دا تقریبا 18 قسمونه دي، خو د هغو له غټ مفهوم دا دی چې انسان باندې ناګوار حالت راشي نو هغه کې انسان صبر کوي، جزا فضا نه، او یا الله پاکه به زه د کتلی یم بل څوک نه دي کتلی، د غمونو